ما ستاسو سره په خپله باندې په دې مټه بازار کې د کابل په بازار کې په ټول سوات کې یو واده کړي وه چې زمونږ د مسافرو څوک تپوس نه کوي خو چې عمران خان وزیر اعظم شي نو اولنۍ دوره به هم د سعودي عرب کوي او زما د جیلیانو تپوس به هم کوي اولنۍ دوره هم د سعودي عرب وکړه او چې ولی عهد راغی نو شهزاده ته یې وویل چې زما پاکستانیان مزدوران زما زړه ته ډېر نږدې دی دوی خیال به ساتئ اولنۍ واده ستاسو سره دا وه دویمه واده زما رونو غټه چې کومه ستاسو سره وه په دې پیرله تاسو په روژه کې په خپل وطن کې بجلي ولیدله مونږ چېرته په روجو کې او په ګرمۍ کې په خپل وطن کې بجلي نه ولیدلې او په روژه کې به بجلي سره نه راتله په دې روژه کې بجلي وه نو دا واده زموږ ستاسو سره وه دا یې هم پوره کړه او مستقل به یې څنګه پوره کوو وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرون د بجلۍ د وزیر سره په شریکه مو ملاقات وکړو مستقل حل دا دی چې تاسو ته نورې فیډري جوړې کړی شي مستقل حل دا دی چې په مټه کې خپل ګریډ سټیشن وي په کابل کې خپل ګریډ سټیشن وي په منګوره کې خپل ګریډ سټیشن وي او د دې منظوري ورته وشوه او په 3 میاشتو کې به د مټې په ګریډ سټیشنونو آغاز کېږي او د کابل په ګریډ سټیشن به هم آغاز کېږي یوه بله سوات کې چې نن د بجلۍ څومره ضرورت دی نو زه خپل پښتنو ته دا ووایم چې د هغې نه زیاته بجلي تاسو ته مونږ فراهم کړې ده خو که لوډ شیډینګ اوس هم لږ کېږي د هغې وجه دا ده چې ستا چې کم فیډري دي او ګریډ سټیشنې دي هغه بوج نشي برداشت کولی د هغې بوج د برداشت کولو لپاره مونږ تاسو ته 2 نوي ګریډ سټیشنې او فیډرې په سوات کې منظوري کړې په 3 میاشتو کې په هغې باندې کار شروع کېږي او انشاءالله هغه به هم سرته رسو د مارونو یو بله خبره تاسو ته مونږ کړې وه مونږ به راته وي چې دلته یو کس و په کابل کې په 2005 کې د ګیس افتتاح کړو په کانجو چوک کې په 2007 کې بیا افتتاح وکړه چې بلدیاتي انتخابات رالل بیا افتتاح وکړه د 13 په الیکشن کې بیا افتتاح وکړه بیا په 2015 بلدیات کې بیا افتتاح وکړه خو ګیس نه په مټه کې و او نه په کابل کې و مونږ په ګولجبه کې او په کابل کې د ګیس افتتاح وکړه او کورونو کې ګیس هم شروع شو ګیس ورته لالو نن یو دلته افتتاح کړې ده ستاسو مټې ته په 100 میاشتو کې ګیس انشاءالله کور ته میلاویږي په اولني مرحله کې د مټې 15 یونین کونسل د دې نه بعد دویمه مرحله چې کله شروع کېږي نو موږ به ګوالېرې او بهار طرف ته هم ځو او موږ به شور طرف ته او بر شور طرف ته هم ځو انشاءالله د مارونو د هغې نه علاوه تاسو ته پته لګېدلي چې د سوات په هر تحصیل باندې نوی کالج منظور شوی دی او په NA4 کې د مبارکي در کومه او د وزیر اعلی صاحب شکریا ادا کومه چې په اول پیل په تاریخ کې د ټول پاکستان په تاریخ کې یو قومي اسمبلی حلقې ته 3 یونیورسټیانې منظورې کړی شوي دي انجینري خپله یونیورسټي ویمن خپله یونیورسټي اګریکلچر خپله یونیورسټي د هغې نه علاوه یوه بله خبره مې ورته کوله د مټو خلکو د مټې خلکو ته ما یوه خبره کوله ما یې که تاسو د عمران خان سره ملګرتیا وکړه او ښه کلکه ملګرتیا یې ورسره وکړه نو انشاءالله عمران خان به هم تاسو له عزت درکوي او عزت یې له درکو نن وزیر اعلی ستاسو نه مټي دی هغه ناست دی نو انشاءالله زما ملګرو کارونه ډېر زیات روان دي دا ټول کارونه به کوو او خوشحالېږئ په دې خبره باندې چې دا افتتاحګانې ګورئ هسې د نقلي نه دي چې افتتاح کېږي نو ګیس په هم راځي او کور ته به یې انشاءالله رسو د بجلۍ واده یې وکړي وه بجلۍ وراوسته مستقل حل لپاره به ګریډ سټیشنې راشي د بجلۍ مسله به د ملک همیشه لپاره ختمه شي کم اکاونټ چې په کالجونو کې داخله نه میلاویږي د هغې لپاره زه دا خبره کومه چې په دغه کم کالجونه چې مخکې جوړ شي هغه کالجونه وو په تېر شوي پیره پکې موږ په منګوره کې بل کالج جوړ کړو خو په مټه کې بل کالج چا نه و جوړ کړی هلته ستا په کالام کې بل کالج چا نه و جوړ کړی په کابل کې چا بل کالج نه و جوړ کړی نو وزیر اعلی صاحب د هغې منظوري کړې ده انشاءالله ټول ځوانان به تعلیم یافته وي هغو ته به کالجونه هغو ته به تعلیم انشاءالله د هغې موقع میلاویږي د روزګار د موقع لپاره او بله یو خبره میره شوه د سوات موټروی ایکسټنشن دا واورئ که ترقي کوئ نو زمونږ چکدرې پورې موټروی تاسو سره مونږ واده کړي وه شروع شو که نه شروع شو د لقستانو خو نه اوس د چکدرې نه والا د باغډیرې پورې به مونږ دا موټروی بیا ایکسټنشن به وله کوو 20 ارب روپۍ د ځمکې لپاره کېښودل شوي دي او CM خیبر پښتونخوا او زما د وزارت لاندې دا راځي نو انشاءالله چې په شریکه باندې به مونږ دا پراجیکټ کوو او خپل سوات موټروی چې کوم دی هغه به مونږ دې باغډیرې پورې را رسو او بیا به انشاءالله په 3مه مرحله کې کالام پورې رسو نو زما ملګرو د ستاسو ډېره شکریا ادا کومه
الله یو په اتفاق ساته او الله یو کامیاب ساته ان شاء الله چې کومه وعده سره د الیکشن نه مخکې وه سعودي عرب والا یو کړې ده د پښتنو لپاره د حقوقو او د اواز پټولو والا یو کړې ده د ګیس وعده یې ورسره پوره کړې ده د بجلۍ وعده یې ورسره پوره کړې ده د تعلیم او ایجوکیشن وغیره ورسره ایجوکیشن به کېږي او ان شاء الله چې مخکې ومو زما د مټې خلکو زما د سوات خلکو داسې نمایندګي به یې وکړو چې کم ځای ته هم په پاکستان کې ځئ دنیا کې ځئ خلک باندې فخر کوي چې او داسې نمایندګان تاسو را لېږلي ډېره مهرباني